بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صفا مروه دا د الله جل جلاله د نخو ندي د شعائر الله ندي. څوک چې حج له او عمرې له لاړ شي نو د صفا مروه سعی د صفا نه مروه ته منډې وهل او د مروانه صفا ته را منډه کول دا یو لازمی عمل دی. حجیان صاحبان دا خامخا کوي. د دې حقیقت او تحقیق دا دی چې کله هاجری بیبي اسماعیل علیه السلام د پاره د اوبو د لټون د خوراک او د سکاک د لټون د پاره تلاش کو نو کله به صفا ته خطا او کله مروه ته. نو د هغې د عمل الله ته محبوب راغی او الله جل جلاله تر قیامته پورې د حاجیانو د پاره دا فرض وګرځول، لازم او واجب وګرځول چې څوک حج له لاړ شي یا عمرې له لاړ شي نو د صفا مروه سعی به کوي. لہذا دا د هغه وخت نه را روانه کیسه وه. بیا داسې یو کار وشو په یو زمانه کې چې یو دوه کسانو، یو الک او یو جینۍ، د یو نوم آصاف و د الک او د جینۍ نوم نایله و. دې دواړو دغه ځای کې مخ تور که، خانه کعبه کې ګناه وکړه، حدود حرم کې ګناه وکړه، زنا ته نه وشوله. نو الله جل جلاله ته د سزا په طور باندې ګټې جوړې کړې. بوتان او ګټې ته جوړ شو، منجمد شو، کلک شو. نو د عربو او د مکې اوسیدونکو خلکو دغه دواړه ګټې راواغستې، یو یې په صفا کې خود او بل یې په مروه کې خوده، په دې نیت او په دې غرض چې خلک حج له راځي، عمرې له راځي، صفا او مروه ته راځي، سعی کوي. نو چې صفا ته خیږي او مروه ته خیږي نو دا بوتان او دا ګټې به ویني، نو یاداش به تازه کیږي چې خیال کوي ګورې دلته ګناه ونه کوي، او که چا ګناه وکړه نو دقسې ګټې به ترې جوړېږي. نو دا ګټې پرتې وې، خلکو به عبادت کو. زمانه تېرېده شیطان خپل کار د مخکې نه شروع کړی دی او په دې کې هم کار وکړه. شیطان خلکو ته په زړه کې دا خبر او دا وسوسه واچوله چې د صفا او مروه ته خلک راځي نو دا خو د دې ګټو او د دې بوتانو عبادت له راځي. لہذا چې د صفا غونډۍ ته خیږي هم به دې بت ته سجده کې، چې د مروه غونډۍ ته خیږي هم به دې بت ته سجده کې. نو بس دا یو ترتیب شروع شو، شرک شروع شو. خلق براتله صفا او مروه ته، بوتانو ته به سجده کوله. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دور مبارک راغی، مکه معظمه فتح شوه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول بوتان ختم کړ، د صفا مروه بوتان هم ختم کړ. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین او دغه رنګ د مدینه منورې خلق چې هغوی د شرک نه نفرت کو، د شرک نه متنفر او بیا اسلام هم راغی، د الله وحدانیت او توحید
او رسالت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم د دې خبرې تبلیغ کوي چې د کفر او شرک نه ځان وساته. نو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین او د مدینه خلکو با په صفا مروه کې منډې وهل دا بد ګڼل. د صفا مروه سعی ګناه ګڼله، ځکه چې د هغې په ذهن کې خدا خبره وه چې دا صفا مروه ته خلک دا منډې وخي نو دا د څه دپاره دي؟ دا د بوتانو دپاره ورخیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوس وکړو، نو الله جل شانه آیاتونه نازل کړو چې ان الصفا والمروه من شعائر الله. تاسو اوسنۍ خبره کوئ، 50 کاله او 100 کاله او 200 او 1500 کاله مخکې خبره کوئ. دا حقیقت د صفا مروه دا د زرګونو کالو داسې دی. دا خو د ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام او د هاجرې د هغې د وختو سعی او کوشش او یو عمل دی. لہذا الله فرمایل چې ان الصفا والمروه من شعائر الله. د صفا مروه سعی کوي دا خو د الله جل جلاله شعائر دي او پدې کې ستاسو دپاره ګناه نشته. ای صحابه کرامو هغه خلکو چې به کول پخوا هغې ته خو بوتان پراته وو، اوس خو هغه بوتان هم نشته او اصل کې د دې حقیقت او د دې ابتدا د بوتانو نه ده. اصل کې حقیقت او د دې ابتدا هغه د اسماعیل علیه السلام مور د هاجرې د منډو نه ده چې هغې کې مې منډې والي دي کومه سعی یې کړې ده د هغې نه د صفا مروه ابتدا شوې ده. لہذا ستاسو په دې کې هیڅ قسم ګناه او غلطي نشته. نن نه پس چې کوم دی تاسو په صفا مروه کې سعی کوئ.